बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स सही द केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस सिलसिले के नन लेक्चर नंबर 12 द कम हेडिंग चे तासु तखकारी सा मालिकुलर मास ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम फार्मूला मास सही द दम सर बचुड़े सो वाड़ा टॉपिक नहीं तस बोच अल्लाह नन दुमरो गट्टा लेक्चर बचुड़े द डिर जियात वाड़ा टॉपिक नहीं दी सही ده توجه به ورته غواړو دې نه مخکې تاسو ګورئ لفظ مالیکولر راغلی دی څه مالیکیول نه وتی دی او موږ که تاسو یاد شي لیکچر نمبر 11 زموږ وپسه په مالیکیول باندې نو ټول نه اول به موږ وایو چې مالیکیول څه ته وایي موږ د smallest particle of matter which can exist independently and have distinguishable entity صحیح ده موږ وایو چې هغه smallest particle د میټر کم چې ځان له یوازې پاتې کېدی شي کم چې به د سیم یا ډیفرنٹ اټمز نه جوړي او کم چې به زم سره د هغې سبسټانس ټوټل پراپرټیز شو کوي ټوټل پراپرټیز موږ ته ریپرزینټ کوي دې ته موږ مالیکیول ویلو بیا موږ مالیکیول ټایپس ویلو چې نمبر په بیسس باندې او په نیچر باندې په نمبر باندې موږ ویل چې مانو اټامیک پی د یو نه به جوړي د یو اټمز نه به جوړي ډای اټامیک پی د دوه نه به جوړي ټرای اټامیک پی چې د دریو نه به جوړي او پالی اټامیک مینس چې دریو نه سیوا اټمونه سي جوړي صحیح ده بیا چې شو نو بیا موږ ویلو په هغه کې په نیچر باندې چې موږ هومو اټامیک مالیکیول به او سبي هټرو اټامیک مالیکیول به هومو اټامیک مالیکیول مطلب څه موږ چې د یو شانتي اټمز نه جوړي د سیم الیمنٹ اټمز نه سي جوړي هټرو چې د ډیفرنٹ الیمنټس د اټمز نه جوړي صحیح شو دا زم سره پریویس لیکچر وس په موږ سره ټول اول لازو خپل نن لیکچر کې مالیکولر ماس لا سره برازو مالیکولر ماس لا چې واټ از مالیکولر ماس and how it is calculated نو مالیکولر ماس زم څه شو مالیکولر ماس is the sum of the relative atomic masses of all atoms present in the molecule چې په مالیکول کې به جوړه مالیکولر ماس څه شو چې په مالیکول کې کم اټمز درایوځي شي دي په مالیکول کې کم اټمز راوځي شي د هغه اټمز ریلیټیو اټامیک ماسز واخلو ریلیټیو اټامیک ماس موږ څه ته وایو چې کله موږ د اټم ماسز د کاربن 12 سره سره کمپیر کو او کم ماسز هم سره شي د موږ سره ریلیټیو اټامیک ماس وایو نو اقا ریلیټیو اټامیک ماس را واخلو د هر یو اټم او هغه سکو پلس کو هغه اډ کو په دې مالیکول کې چې کم کم اټمز راوځي شي د هغه ریلیټیو اټامیک ماس سکو پلس کو اډ کو سمې واخلو دغه ته بیا موږ سره مالیکولر ماس وایو د یو سبسټانس ورته سوی مالیکولر ماس وایو د یو مالیکول ورته سوی مالیکولر ماس وایو صحیح شو لکه فار ایگزامپل موږ سره مالیکولر ماس اف ایتین سیده مالیکولر ماس اف ایتین وی معلوم کوي څه معلوم کوي د ایتین مالیکولر ماس معلوم کوي نو بچوړه ایتین زم سره فارمولا سره C2H6 چاول مونږ ته دا پته بچوړه چې دغه کم کم الیمنټس دي نو کم کم الیمنټس دي کاربن دی پکې او هایدروجن دی پکې وس بیا مونږ ته د ریشو پته ای چې په څومره ریشو باندې دي لکه کاربن څومره دی زم سره 2 دی هایدروجن څومره دی 6 دی شپږ هایدروجن دی او 2 کاربن دی نو دا بیا زم سره وس ګورئ موږ سره ریلیټیو اټامیک ماسز ډیفینیشن کې موږ سوي چې ریلیټیو اټامیک ماسز به موږ څه کوو پلس کوو ریلیټیو اټامیک ماسز به موږ پلس کوو نو د کاربن اټامیک ماس زم سره اټامیک ماس اف کاربن از اکول ټو 12 د کاربن اټامیک ماس سره 12 دی د هایدروجن سره به جوړه 1 دی د هایدروجن سره 1 دی نو وس مالیکولر ماس اف ایتین بس شي مونږ آل ماسز پرزنٹ د اټمز چې څومره هم اټمونه دي پکې دغه ټولو ماسز نظم سره څه شو اټامیک ماس اف کاربن څومره نمبر کې دی په 2 کې دی څومره دی 2n نمبر دی نو مطلب دا په 2 څه شي ملټیپلای شي د کاربن اټامیک ماس په 2 څه شي ملټیپلای شي بیا پلس اټامیک ماس اف هایدروجن څومره کې په 6 نمبر کې وو C2H6 وو نو څومره شو 6 شو په 6 باندې ودا څه شي ملټیپلای شي صحیح ده نو موږ زموږ سره بس یو 2 ملټیپلای بای 12 پلس 6 ملټیپلای بای 1 نو زموږ سره بس راشي 24 پلس 6 راشي سو راغی 24 پلس 6 راغی نو زموږ سره ټوټل څومره شو مالیکولر ماس اف ایتین از ایکول ټو 30 AMU اټامیک ماس یونټ مونږ ویلو کنه چې 1 over 12 ماس اف کاربن 12 دا غي سره مونږ څه کمپیر کوو د دې نو د دې څومره راغی ایتین 30 AMU راغی سره راغی 30 AMU راغی
صحیح شو بچو دا موږ سره څه ګوره د کاربن اټامیک ماس او د هایدروجن اټامیک ماس یو پلس کو دا 6 او دا 2 چې د کاربن هغه نمبرز دي که ریشو ده په کم ریشو باندې چې په دې کې سری موجود دي کاربن پکې په 2 کې موجود او هایدروجن پکې 6 کې موجود هایدروجن شپږ او کاربن پکې څو 2 نو پاکه باندې د دې د ماس یو څه کړل ملټیپلای کړل او چې سره هغه یو اډ کړل زموږ سره دا راغی مالیکولر ماس نو دا زموږ سره څه شو مالیکولر ماس چې د سم اف all relative atomic masses present in a molecule چې په مالیکول کې کم اټمز راوځي شي دا ټولو ریلیټیو اټامیک ماسونه موږ څه کو پلس کو صحیح ده بچوړه بل ټاپک بیا زموږ سره دی څه ګرام مالیکولر ماس نو اوس آسان دغه شو مالیکولر ماس دا ماس دا کم چې موږ راوېستی دی دا ماس چې دی دا کله موږ په څه کې ریپرزینټ کو په ګرام کې ریپرزینټ کو صرف په سره دی اے ایم یو په ځای څه ولګو ګرام ولګو دې ته موږ څه ګرام مالیکولر ماس وایو موږ د مالیکولر ماس اف ا سبسټانس ایکسپریسډ ان ګرامز ډېر تفصیلي ستاسو سره په بک کې نه ده ورکړی جسټ تاسو دا سره پوره دی چې موږ د مالیکولر ماس اف ا سبسټانس ایکسپریسډ ان ګرام صحیح ده لکه فار ایگزامپل موږ ګرام مالیکولر ماس اف ایتین از 30 ګرام اینڈ دیٹ اف واټر از 18 ګرام صحیح ده د ایتین بس شي دلته موږ راو کالکولیټ کړی 30 دی 30 ایم یو دی نو دا چې په ګرام کې ریپرزینټ کړو نو څه بشي 30 ګرام بشي او د واټر به زموږ سره څه شي 18 ګرام صحیح شو نو دې ته موږ څه وایو بچوړه ګرام مالیکولر ماس وایو بیا زموږ سره ګرام اټامیک ماس دی نو ګرام اټامیک ماس څه ته وایي بچوړه موږ وین د ریلیټیو اټامیک ماس از ایکسپریسډ ان ګرام از کالډ ګرام اټامیک ماس د اټمونو موږ ریلیټیو اټامیک ماس یې هلته لیکلي تاسو ته موږ لیکلو په ټیبل کې هایدروجن اکسیجن دا یو څه کړو لیکلي نو د دغه اټمونو دا کم ماسز چې دي بچوړه هغه هلته موږ په اے ایم یو کې لیکلو په ریلیټیو اټامیک ماس کې دلته به صرف په څه کې ولیکو په ګرام کې ولیکو په ګرام کې به ریپرزینټ کوې څه په ګرام کې به ریلیټیو اټامیک ماسز ریپرزینټ کوو د اے ایم یو په ځای په څه ولګو جی به ولګو دې ته موږ څه وایو ګرام اټامیک ماس وایو موږ وایو فار ایگزامپل ګرام اټامیک ماس اف کاربن از 12 ګرام هلته 12 اے ایم یو لیکلو دلته به څه شي 12 ګرام اینډ دیٹ اف هایدروجن از 1.008 ګرام او د هایدروجن به څه شي 1.008 ګرام شي واړه ډیفینیشن دي بیا ګرام فارمولا ماس به جوړه که تاسو خیال کړئ فارمولا ماس موږ راویستو موږ چې فارمولا ماس څه ته ویلی کېږي په فارمولا یونټ کې راویستو په لیکچر نمبر 9 کې په لیکچر نمبر 9 کې فارمولا یونټ کې موږ راویستو چې موږ سره فارمولا یونټ صحیح د آیونیک کمپاوند سمال ریپیټینګ یونټ دی سمال ریپیټینګ یونټ دی نو په هغه سمال ریپیټینګ یونټ کې چې کم اټمز رایوځای شوي دي د هغې اټمز ماسز موږ څه کو پلس کو نه ته موږ څه فارمولا ماس وي څه به وي فارمولا ماس وي هغه به په اے ایم یو کې لیکو اوس په هغه فارمولا ماس موږ دلته په څه کې لیکو په ګرام کې به لیکو په څه کې به لیکو په ګرام کې وین د فارمولا ماس اف ان آیونیک کمپاوند از ایکسپریسډ ان ګرامز چې کله آیونیک کمپاوند فارمولا ماس چې دی هغه موږ په څه کې ایکسپریس کو په ګرامز کې ایکسپریس کو بچوړه دا بر چې نو مالیکول بیا د اټم اوس دا څه شو د آیونیک کمپاوند شو دا څه شو د آیونیک کمپاوند فارمولا ماس چې موږ په ګرام کې ایکسپریس کو په ګرام کې ظاهر کو دې ته موږ څه ګرام فارمولا ماس وایو لکه فار ایگزامپل موږ ګرام فارمولا ماس اف NaCl is 58.5 دا که خیال وکړئ هلته فارمولا ماس کې موږ کالکولیټ کړو هم د NaCl یو کالکولیټ کړو هلته سره راغله 58.5 اے ام یو راغلی اوس دغه یو څه کو 58.5 ګرام یو کو په ګرام کې ریپرزینټ کو صحیح ده او دا بل اینډ دیټ اف کیلشیم کلوراید از 1118 ګرام د کیلشیم کلوراید دا څه شو 111 ګرام شو 1111 ګرام سوري 1111 ګرام شو 111 ګرام شو دا زموږ سره ګرام فارمولا ماس دی بجوړه طریقه به اقی د ګرام فارمولا ماس چې ما هغه کم ځای کې فارمولا ماس موږ کالکولیټ کوله چې ماس به پلس کو د اټمون د آیونیک کمپاوند کم چې موږ وکړو په مالیکولر ماس کې دغه طریقه به خو صرف به ورسره لګو ګرام به ورسره لګو څه به لګو ورسره ګرام به ورسره لګو ښه بچوړه دا زموږ سره نننی لیکچر صحیح ده امید ساتم چې پوه شوي به پې مشکل پکې څه نشته ساده جست وړې وړې خبرې وي چې مالیکولر ماس څه ته وایي ګرام مالیکولر ماس څه ته وایي اټامیک ماس څه ته وایي ګرام اټامیک ماس څه ته وایي او ګرام فارمولا ماس څه ته وایي ټول د یو بل سره ریلیټډ دي چې موږ وایو مالیکولر ماس چې کومه طریقه ده نه به د ګرام فارمولا ماس هم د راویستو طریقه به وي خو صرف په څه لګي د آیونیک کمپاوند به ګرام فارمولا ماس په صحیح د آیونیک کمپاوند وي دې نه علاوه بچوړه چې څه نمونه هم کوېسچنز یا څه اوپینینز یا څه ریویو وي کولی نو ستاسو په خیال نه هغه تاسو ترو ایپ زموږ سره رابطه کولی شئ او انشاءالله
امید لرم چې تاسو پوه شئ دا لیکچر چې دی نه بار بار څه کوئ واورئ انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به ملاقات کوو د هغې پورې د الله په امان